رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. دا الله بشمار احسانات، لوی احسان دا الله پمانگا باندې د انسانیت دی. د انسانیت نا رستا دویم احسان دا الله دا د ایمان او د اسلام دی. دریم احسان دا الله دا پخاصو بندگانو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وحی دی. څلورم احسان دا الله په خاصو بندگانو باندې دا په انبیاء د انبیاء په وارثانو په علماء دی. پنځم احسان دا الله دا په خاصو بندگانو کې په طلباء او په طالباتو او په متعلمینو د قرآن او د حدیثو او متعلمات د قرآن او د حدیثو پاغی باندې دی. شپږم احسان د الله دا په محبینو د علماء او د قرآن او د حدیثو باندې دی. او اوم احسان د الله دا په خادمینو د علماء طلباء او طالباتو باندې دی. او اتم احسان د الله په عامو مسلمانانو نارینو او په عامو مسلمانانو زنانو دی. دا ترتیب امام رازی رحمه الله ذکر کړي چې د الله احسانات په کم خلقو دی او په کم بندگانو دی. نو پای کې یو منګه اوایو چې هغه عالمي د قرآن او د حدیثو، خو په قرآن او حدیثو یې بیرته عمل تشا په نوم باندې چې قرآن او حدیث ویل هغه نه یادای، بلکې امام رازی وای چې عالم هغه ته وای چې هغه د الله په کلام چې کم صفت د شوی چې هغه پکې څه صفت دی. الله وای انما يخشى الله من عباده العلماء. الله وی ډېر دون کې خلق د عالمان دی. الله وی بس الله په قران کریم کې دای موصوف کړي په دې صفت. امام مجاهد او امام قتاده دا غینا زاد المسیر علامہ ابن جوزی رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیات په تفسیر کې دا قول نقل کړی چې من لم یخشى فهو ليس بعالم. هغه عالم نه دی چې هغه د الله یې رانوا. عالم الله غتوي چې هغه د الله یې رای. نو احسان په عالم ډېر دی. ځکه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کوته ډېر تهجد گزاري او ته ډېر روزه گزاري او ته ډېر نوافل والای او ته ډېر حاجونو والای او ته ډېر سخیم یې، خو الله په علم باندې پیغمبر علماء لا یو لقب ورکړي هغه اچالم الله نه ور د الله نبی نه ور کوي، نه مجاهد لا ور کوي،
نه حاجي صاحب لا ورکوي نه سخي صاحب لا ورکوي نه روجهدار لا نه منځګزار لا نه تهجد گزار لا چاله ورکوي هغه عالم لا هغه څه دی د الله نبي وایي العلماء ورثة الانبیاء د الله پیغمبر وایي علما د انبیاء وارثان دي دا لقب پیغمبري چاله نه دی ورکړی دا صرف عالم ته ملاو دی خو ګوره عالم با عملی او چې کله علم با عملی نو شاګرد با عملی او چې علم با عملی نو شاګرد با عملی او چې علم با عملی نو عوام الناس با عملی او د دې له وجې نه یو مفسر ذکر کړی دی وی الدنیا بستان زینت بخمسة اشیاء وی دا دنیا نه دا باغ دی دا باغیچه ده او دا الله خسته کړی ده په 5 چیزونو باندې په هغه 5 چیزونو کې یو عالمان دي په عالم باندې الله دا دنیا خسته کړی او په قرآن کې چې کوم آیات دی الله وی دا دنیا زینت دی دغه د لاندې امام قرطبي وی چې زینت د دنیا العلماء دي عالم دا د دنیا زینت دی دا د دنیا ډول دی چې عالم نو د علاقې زینت بنئ د ملک ډول بنئ د کلي ډول بنئ او د کور ډول بنئ نه به د نظام ډولي نه به د ملک اوس ملک قانون دا ګډوډ دی او خلک خري په خري دي یو ته کافر وای بل ته کافر وای یو په اقتدار پسې ځان وجني نه قرآن ته ګوري نه حدیثو ته ګوري بلم په اقتدار پسې ځان وجني نه حلال ته ګوري نه حرام ته ګوري ولی با عمل علما د من نه وتی دي با عمل علم کو من لراله نو مړ عبد الله بن مبارک بروانو او د خلقو د محبت د وجه نه به یو سترګه ښکارا کړي وا چا په محله کې نه پرې خوستلو ماشومانو به ښکلاو بوډاګانو به ښکلاو او ځوانانو به ښکلاو ماشوم به منډې والی بوډا به منډې والی ځوان به منډې والی ولی ویل عبدالله بن مبارک راوته فعلم باندې الله خپل د قرآن نورانیت چلی د عالم په هر اندام د قرآن نورانیت علامه ابن قیم وی چړاو دی په هر اندام د لاسونه د ژبه د سترګې د دماغ د مخ د خپې دا ټول ایمانی تبع عمل عالم نو بهر کې په عالم دا زینت دی ورو منګه با عمل علماء پس اقتدا کو پدې باندې درب احسان دی د دې د وجنا د رسول الله چې کوم صحابه او داغي علم د قرآن او د حدیث زیاتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اغینا د مسلې او د فتوی او د سوال او د جواب په باره کې د پوښتنې امر پیغمبر کړو صحابه ټول صحابه خو چې کم پکې عالم د قرآن راسخ او په حدیث باندې عبور ډېرو نو رسول الله به فرمایل چې فقدو بهذا اقتدا په د پسې کوي د علم دی د سره قرآن ور سره دی پای پسې رواني نو بیا به ګمراه کېږي نه
نو یو احسان دا په عالم دی خو الله دې منګه په هغه علم په دنیا کې راکوز کیا او په هغه علم باندې دی الله رب العزت منګلا د تګ او د روانېدلو توفیق راکړي کوم چې الله او محمد رسول الله غواړي اقا علم غواړي. دویم نمبر احسان دا په طلباو دی. رسول الله وی درې درجو نه بنوزي څلورو نه څلور مراتب څلور کارونه دا د الله د محبت نښه ده. څلور قسمه خلق د الله نه لرې دی او څلور قسمه خلق الله ته نږدې دي. څلور څه یادوي د الله نبی وایي کن عالما او متعلما او خادما او محبا. د الله نبی وایي یا عالم شاه یا طالب العلم شاه یا داغه یا خادم شاه یا د طالب او د عالم سمینه کوا ولا تکن خامسا فتهلک. د الله نبی ویا پنځم جوړېږه الله به دې برباد کړي. اوس ته وګوره مؤمنه چې ته په کومه درجه کې علم دې کړې یا علم حاصلې یا د دې دواړو سره مینه کې او یا د دې دوانو خادم د دې درجې نه بنوزي. طالب العلم طالب العلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړي نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع. د الله نبی ویا تر تازه دی چې الله هغه بنیادم او هغه نارینه او هغه زنانه د الله رسول ویا چې زما خبره واورېدله زما خبره یاد کړه او زما خبره محفوظه کړله واداها او زما امت ته هغه خبره بیان کړله کما سمعت څنګه چې اورېدلې وه. نو دوی ته دعا کړې عالم تیم کړې طالب تیم کړې امی تیم کړې خو څه به اوري قرآن به اوري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک به اوري. نو دا په دې طلباتو باندې د الله احسانو. زنانه په اسلام کې زنانه چا منله زنانه ته چا انسان نه وه. په فرانس کې په شورا وشوله د یهودو په دور کې د نصارا علما را جمع شو پیران را جمع شو او ویل خیر دی په انسانیت کې واچوئ. انسان یې ورته نه وه ویل خیر د انسان درجه وله ورکوئ او قرآن ماضي د زمانې د جاهلیت حال الله ذکر کوي. الا واذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كذب. الا کلا چې زیره به ورکړی شلو یو سړي لرا په جینۍ باندې نو شب الله ویا مخدد تکتورا او دا به د غم نه ډکه. زنانه زیره چا د ویرې نشو ورکولی چا به چاته نشي ویلی چې لور دی شوی او چا به په کور کې نه پرېښودله او وی به چې یاره دا زنانه دا یا موږ وساتو په ذلت او په ژوندۍ ښه کړو په دې باندې څه وکړو. دا به شرمېدل. اصحابي واقعه بیانوله کنه او رسول الله سلم جړل چې زما لور وه او پیدا شوله او زه تللی وم په سفره او چې رالمه نو د ماماګانو کې لېږلې وه. ما د بیبي نه تپوس وکړو چې جینۍ څه شوله وی هغه خو جینۍ موږ ښه کړله په عام رواج چې کوم دستور و د زمانې د جاهلیت
الله ویا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کله الله ویا چې ورځ قیامت راشي او تپوس وکړی شي د ژوندۍ ښخې شوې په باره کې بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ چې په څه ګناه دې وژلې وه ولې دې وژله نو هغې هغه ماشوم یې ښخه کړې وه څه موده تېره شوله جینۍ غټه شوې وه 3-4 کاله شوي دي جینۍ راله د مور خواله او پلار یې ناست دی ویل دا څوک ده ویل ما خو ستانه پټه کړې وه او ما د خپلو ورونو که لېږلې وه او د ماماګانو که دا تلې وه او دا خو هغه ستا لور ده ښه ویل زه به ژوندی یم او ویل زما لور به زما کور کې ګرځي او کرنده یو بیلچه راواغستله او د ځان سره د 3 کالو ماشومه بوتله او په زرزیره کې ولا په دشته کې ولا قطع وکنستلو او چې په ګیره کې به مشرکینو به ګیرې نه خرولې دا اوس زموږ زلمي په څه راواوښته فرعون هم ګیره وه تاریخ لیکلي بار کې دغه ځان له مسله ده او چې په ګیره کې به یې دوړې نښتلې او خاورې یې دوی لور به څنډلې او چې کله قطع د هغې سر ته ورساو او وایي ما ورښکته کړه او خاورې مې ورچولې نو وایي ما ته دې ماشومې ویله چې یا ابې بما فعل علیه اے بابا تا په ما باندې په دې کوی کې څه کوې ولې تا زه دې کوی ته ښکته کړم او وایي بیا مې چې د ولو پورې په خاورو کې بنده کړله نو وایي بیا مې تپڼه غټه شناخته راوړله او په سر مې وله ور واچله رسول الله صلی الله علیه وسلم وژړل صحابي ویل مور دې مړه شه پیغمبر جاړي رسول الله یې پرېږده وه چې د زمانې د جاهلیت دا جهالت ښکاره شي چې قرآن او د الله پیغمبر کومه تبدیلي راوست اوس راپاڅېږي وایي موږ زنانه له حق ورکوو ستا نیکه هم حق نشي ورکولی هغه فرعون هم حق ورکړی الا يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم الا زمن بستاسو زبکول او الله وی حیا به اغستلا استاسو د زنانو ا د دوی نیکو کنه وسې چې دا جمهوریان په دې روان دي چې دوی ولدا در نه کوي قانون له خو څوک در نه کوي نه قرآن له او صرف دغه د فرعون قانون له کوي دا خلک دا نظام چې ختم شوی نه موږ به دغه شان جاهل او موږ به صاحب کېږي د الله نه به جدا کېږو نو هغه هم وله حق ورکه او دا هم وله حق ورکوي څه حق یې ورکو د سکوله او د کالج او د ډایو او دارنګې د ګیټونو ګیټ کیپره او کلینډر یې ته جوړه کړه ډایو کې کلینډر هلکې کوجي نه او په جهازونو کې کلینډر هلکانې کوجي نه کوي د حاجیانو حج هم تباه د معتمرینو عمره هم تباه کړه دا خو یو میشن دی د یهودیانو چې دا امت به په څه تباه کوئ دې امت نه 2 څیزونه راایستلي یو مال او یو نساء دا الله نه دی ویا ما ترکت فتنة اضر على الرجال من النساء ما چې د ځان رستا غټه فتنه پرېښودله نارینهو ته د الله نبي ویا دا د ښځو ده ښځو سړي لره غټه فتنه ده د الله نبي وایي النساء حبائل الشیطان زنانه دا د شیطان جال دی ته جال ویلې د الله نبي وایي المرأة عوره
دا زنانه د الله رسول ویا دا عورت دی ګوره دا به ښکاره کوئ نه. نو په زمانه د جاهلیت کې هغوی به خښولې، فرعون به حیا اغوستله، هلکان به وجل. اوس هم زموږ په جنګونو کې هلکان وجي، څوک مري؟ ځوانان نه مري، ښځې مړې شولې؟ نه، ښځه نه ده مړه، او نه استاد بوډۍ مړه شوله، نه ځوانه مړه شوه، نو جوانان مړه شو. څومره یتیمانان دي، څومره کونډې کورونو کې ناستي. دا زموږ د پښتنو د مسلمانانو نه دي، دا موږ د چا تاسو نس کړو. دا هغه خلک دی وایي موږ زنانو له حق ورکوو. الله وایي پالټۍ پرېږدوه یې پښتونه، نیشنلی پرېږدوه، پی ټي آی پرېږدوه، او هر جماعت پرېږدوه، پیپل پرېږدوه، هره پالټۍ پرېږدوه. الله وایي پالټۍ له زه در کومه که نه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله ایمانګوي ولدویا زما په کتاب باندې او تاسو نس کېږئ ما تاسو نس کېږه. الله وایي کله لا وان هذا صراطي مستقیما. دا مې الله وایي لاره ده، دا قرآن، دا اسلام الله، دا قانون د اسلام، دا نظام مې لاره ده. فاتبعوه ولا فدی لار راشه مؤمن ولا تتبعوا السبل او پنور لارو پلورو پالټو پسې مزه. تختت الله قرآن کې ویل، اوس موږ ته د امیان وایي مولانو نه طرف خطا کړی دی. موږ چې راپاڅېږو سر دې په ولي کې یوه جانډی، مازدیګر دې په ولي کې بله جانډی، چې بله ورځ راپاڅېږو سره ټوپی، بیا دې شنی، بیا دې خومي، بیا دې زیاړی. د څه شي علاج دی؟ وکړو ویل پرتوګ دې سوړې سوړې راوړ چې کومه سوړه دې ګنډم جړه راځي. ستا د لیډر اصلاح منګه وکړو، ستا د ملک اصلاح وکړو، ستا د مشرانو اصلاح وکړو، ستا د کشرانو اصلاح وکړو، ستا د زنانو اصلاح وکړو، ستا د محلې اصلاح وکړو. د عالم نه خو تاسو طرف خطا. عالم خوار دې ته ناست یا چې زه کومه موضوع وچېړم. 15 موضوعګانې زموږ ذهن کې پرتې چې دا خبره چېړل پکار دی. غلا عامیان په دې ګناه کې مبتلا دي، په دې کې مبتلا دي، په دې کې مبتلا دي، په دې کې مبتلا دي. دا ظالمان په دې کې معلم نه پرېږدي او په عالم پسې خبره کوي. عالمان دا د دنیا زینت دی، دا ډول دی. مخکې مې درته ووایو نو زنانه له اسلام حق ورکړی دی. الحمدلله زنانه دې ته وایه چې دا د حدیثو کتابونه یې وویله، 8000 حدیث یې وویل، په یو کال کې 7-8 حدیث ویل، او په دې به 7-8 به د ورځې درود شریف پر رسول الله به د ورځې 50 کرتی او 10 کرتی درود وا صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. ځکه چې حدیث وی درود به هغه اصحاب الحدیث دلته جوړ کړه. زنانه زمونږ زنانه خو بخوار صرف خوشان پیجاندل او رونه به پیجاندو او سوزنی به پیجاندله او منځ ته به ولاړه وه او فاتحه به له ختمه کړې نه وه او التا ټی او لانې داسې اوده دی لکه ګوړی د وړو او منځ باندې به ولاړه وه. ښه نیت به یې ورسه تړلی او زانګو به یې زنګوله. دا زمونږ د زنانو حالو. علماو کوم ځای له راوستي او د قرآن او د حدیثو کوم ځای له راوستي. شکر وباسئ. د تبلیغ محنت الحمدلله په امت مسلمه کې څومره تبدیلي راوسته. دا شعبجات دي رونو، دا ټولې شعبې دي. جهاد شعبه ده، تبلیغ شعبه ده، مدرسه شعبه ده، طالب العلم شعبه ده، عالم شعبه ده، دا داعیان شعبې دي. د ټولو سره واسطه تعلق لري. هر شعبه د دین دا د اویاونه د بره شعبې دي، د هغې سره تعلق لرئ، مینه ورسره کوئ او شکر په دې باندې وباسئ چې الحمدلله په کور کې مې عالم طالب العلم دا مې الحمدلله په کور کې. یو سړی رسول الله سلام له راغلی
یو ورور طالب العلم و حدیث کې راځي او بل ورور چې ونه هغه دغه کاروباري تجارتګر نو اکثر داسې خفه کېږم تاسو پښتنو کې دا مرضي طالب العلم چې هغه ته خلک به د کور کې لږ سپک نظر کوي او چې کله بیا یې په مې په کوي نو هغه وایي دا سټوډنټ دی او وایي دا تعلیمات کم دی او چې کله دورې حدیث کړی نو هغه په تندر نه ولي ولې کیناورته نه راوړي زما یو ملګری دی یاره وایي زموږ د مشرانو نه خو سم موبایل جوړې شوي دي مال ولې وایي چې روپۍ ورکې خبرې کوي چې نه ورکې نه کوي نو موبایل د ځان نه مه جوړوئ کم چې طالب العلم دی د هغه سمینه کوئ کمه طالب العلم ده د هغې سمینه کوئ دې طالباتو چې دا کم سبقونه 4 کاله وویله دو خدمت به نه کړی کور د پلار به نه د مور به نه خو په دې ختم کې د مور او پلار سره برپور برخه ده د اولادو سره برپور برخه ده د ورونو سره برخه ده د ګاونډیانو سره برخه ده نو کوشش تا کوئ ان شاء الله تعالی چې دوی سره مینه کوئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه شکایت وکړو وایي زه مزدوري کوم جی او دا مزدوري نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویله الله شاهد تعالی د په وجه درکوي طالب العلم دی حدیث کې راځي کله بوډا سړی په کور کې بوډۍ ښځی طالب العلمي معذوری د هغې په وجه باندې الله رب العزت څه ورکوي د هغې په وجه باندې الله رب العزت دیو له روزي وساجي ورکوي د نور افرادو له الله رب العزت روزي ورکوي نو کوشش ته پکار دی چې موږ او تاسو طلباو سره او د علما کرامو سره څه وکړو مینه او محبت وروڼو د طالب سره او دا کم حدیث مبارک می چې ویلو هغه 4 خبرې می ته د الله د محبت کړې وي او چې کم باندې انسان د الله نه لري وزیه دا ځان له موضوع ده بل ټیم کې ان شاء الله تعالی او افهم لګېدلې زبا بیا یو دا شپه باندې د هغې تذکره وکړم هغه آیات می ویلو هغه آیات کې د پیغمبر د اتباع حکم الله کړی الله وی چې دا پیغمبر د کم عمل درکوي دا پیغمبر د کومه طریقه درکوي کم شکل درکوي کم صورت دله درکوي دا خپل کا الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ای زما امتا تاسو لا چې پیغمبره کمه طریقه ښایي په عمل وکړه او چې د څه نه دې منع کوي نو د هغه نه منع شه نو د پیغمبر خبرې واحده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو وحي په 2 قسمه ده یو قرآن دی یو حدیث دی نو حدیث هم واحده اوس بعضې خلک منکر د حدیث ویه په بخاري مې اعتراض کوي په مسلم مې اعتراض کوي یاره وایي دا پکې چا راوستي او دا پکې چا راوستي او زموږ د ځوانانو سره دغه تختې ورسره دي نو هسې نه چې د تختې په وجه د اسلام نه نه خارج شوی ګوره د ځینې علماو او د ځینې خلکو ګوره بیانات به هم نه اوري چې د هغه اصل او جرله دې نه پېژندله چې د فراغت د کم ځای نه دی دا د کم ځای دی کم نه دی او زموږ باجوړ کې خو الله ښه علما پیدا کړي دي ښه خلک دی په هر تنظیم سره تعلق ساتي خو ګمراه خلک پکې نشته نه پکې شي مشرکان شته نو کوشش کوو چې د خپل علماو اتباع موږ وکړو د غیر دا څه منم چې زه د کراچۍ د عالم منم د کراچۍ عالم ماله جنازه نه کوي ماله نکاح نه کوي ما پسې 15 وخته مونږ نه دی کړی ما په دې باجوړ مولا پسې کړی زبا د په مساله پسې ځم زبا د په لار باندې قدم به د په قدم دما قیامت پېښ او زما د مولا پېښ نو کوشش کوي چې د اصل معلومي نو د هغه عالم اتباع په موږ او تاسو باندې واجب ده حدیث مبارک مې ویلو دا روایت د بهز بن حکیم د خپل پلار هغه د نیکه نه روایت کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېدله د الله تعالی د کلام د قرآن د آیت تشریح کوله دا ځانله مسله ده چې قرآن تشریح د حدیث مبارکه دي او په دې باندې ابن کثیر ښه تفسیر لیکلی چې د قرآن غوره تفسیر په قرآن په آیاتونو دی دویم په حدیثو دی دریم په اقوالو د صحابهو دی څلورم په اقوالو د تابعینو دی پنځمه په اقوالو د تبع تابعینو دی دا د قرآن مفسرین دي ناول مفسره دا الله تعالی کلام په خپل کلام دی
یعنی الله د خپل کلام تفسیر په خپل کړي په قران کې خو زمون علم هغه ته رسایي نه کیا نو رسول الله من تراولېګو نو پیغمبره د قران تفسیر د په حدیث مبارکه سره وکړو نو په دې تفسیر کې رسول الله فرمایله د دې آیت مبارکه چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو غوره امت ویا ایستل شوی د پاره د پیدې د خلکو نو د الله نبی ویا تاسو غوره واله پڅ انتم تتمون 70 امه تاسو پوره کوونکي ویا او یا امتون لرا اساسو نمخ یو کم بیا امتون تیر شوی په دې باندې مولا علی قاری سوال کړي د مرقات کې چې او یا امتون خونی دی یو لڅلیری زره په بل واته دوه لکه انبیا راغلي د هر پیغمبر امت دی نو امتون خو ډیر زیات نه د دینه مراد غټ امتون دي لکه څنګه چې غټ خاندان خلک یادایا او دا ورکوټي پکې زمنن مرادي نو دا غټ امتونه یاد کړی دي او واړه امتونه د دې په منځ کې دي هغه غټ امتونو کې رسول الله ویا تاسو او یمي وی یو کم او یسانه مخکې تیر شوی وساسونه خاصه غورواله چې ده انتم خیرها واکرمها علی الله تاسو غوره ویا او ډیر عزتمند ویا د الله په نسبت باندې نو چې الله ته ګران میو او الله ته محبوب میو نو غوره امت دی کنه غوره کتاب امرا کړي غوره پیغمبر امرا کړي غوره دین املا لرا کړي غوره قانون املا لرا کړي دی او غوره معاشره املا لرا کړي غوره کار امرا کړي د دعوت د انبیاء او کار دی نو پکار دادا چې په دې غوره والی منګه عمل وکړو چې د دې غوروانی مستاق منګه ځان وګرځاو او الله ته په دقه کارونو باندې منګه ځان نږدې کو په قران ځان نږدې کو په حدیث ځان نږدې کو د علما په محبت باندې ځان نږدې کو حدیث نقل کړي ترمذی ابن ماجه دارمیه او ترمذی ویا حکم یې لګولې په حدیث هدا حدیث حسن دا حدیث په درجه د حسن کې دی الله دې عمل کولو توفیق راکړي درود شریف ویا او په اخلاص سره دعا هم نارینم وکیا هم زنانم وکي یو خو دا پیم د سری چې الله پکې دعا قبلې دویمه دا ده چې دا قرانونو ختمونه وشلو دا حدیث مبارکاو کې دې شي په دې ناریناو کې په دې زناناو کې الله د یو فرد زمنګ د مجلس لرا وسته چې هغه د الله ولی او هغه په امین زمون په دې دعا ویا او بس منګه دا سره تشو ملکان او وس جنت ته وصلات شو نو کله کله یو مجلس الله غره په یو بنیادم باندې څکیا دام ماپ کوي نو غره مجلس ته درود شریف وای ټول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا غفار يا قهار يا كفوا احد يا مالك يوم الدين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا الله اليوم والا گناهنا معاف کا الله خیر خاتمه په ایمان کا الله د جهنم د اور نه مساته الله د قبر د عذاب نه مساته یا الله د اخرت د شرم نه مساته
الله د دنیا د شرمونو نه مو ساته الله د قرآن او د حدیثو موافق ژوند زموږ د ټولو نصیب کا یا رحمان یا رحیم الله چې دا کم ختمونه وشلو کم ماشومان وکړله کم طالبات وکړله الله علم او عمر او عملونه کې برکتونه واچوه الله د استادانو دپاره الله د مور او پلار دپاره د سترګو یخوالی وګرځوه یا الله د ملک دپاره د تمام عالم دپاره د امنیت سبب او ذریعه وګرځوه الله چې کوم استادانو او کوم معلماتو الله دې ورته سبقونه ویلي علم او عمر کې الله برکتونه واچوه الله استقامت فی دین نصیب کا یا رحمان یا رحیم زمان پټ او ښکاره ګناهونه معاف کا الله آمدن او نسیانن ګناهونه معاف کا الله خطاان ګناهونه معاف کا یا رحمان خپل محبت انزله تکوس کا یا الله منګ ډېر ګناهګار یا الله ډېر ګناهګار الله ستا دربار ته ملاس نیولي یا الله بېنوا مرستوا الله بېنوا مرستوا یا الله عاجز بندګان یا رحمان الله ستا ډېر کرم دی الله ستا ډېر رحم دی یا الله ستا د پنجې نه نشو وتلی یا الله ستا د ګریپ نه نشو وتلی رحمان ذاته ستا وینا ده الله د محمد رسول الله په ژبه مبارکه باندې موږ ته رارسېدلې ده چې ستاسو ګناهونه د اسمانونو لمنو ته ورسیه او تاسو ماته په صدق توبه وباسئ نو زه به د هغې په بدل کې تاسو له اجرونه درکړمه ثوابونه بدله درکړمه الله موږ د ګناه لطپت شوي الله د ګناه نه ډک یو یا الله موږ له حیا راځي ستا دربار ته الله ګناهګار لاسونه نیولي دي ګناهګار ژبې مې ته الله واضح کړي دي خولې مې واضح کړي ګناهګار الله سترګو هم ګناهونه کړي دي غوږونه هم ګناهونه کړي دماغ او زړونه هم ګناهونه کړي اعضا هم ګناهونه کړي دي یا الله دا ګناهونه معاف کا الله ګناهونه معاف کا الله بل دربار هم نشته الله بل دروازه هم نشته الله بل رب هم نشته الله بل آقا هم نشته الله بل مالک زمونږ نشته الله بل زمونږ اسره نشته الله بل زمونږ معبود نشته الله بل د جلا ځای نشته الله د فریاد ځای زمونږ نشته الله موږ تا ته فریاد کوو الله تا ته جلا کوو الله موږ اقرار کوو د خپلو ګناهونو الله دا ګناهونه زمونږ معاف کړه الله زمونږ د ګناهونو په وجه الله ظالمان په موږ مسلط دي الله د ملک نظام ګډوډ دی الله د علاقې بدامني ده الله زنانه پریشان دي الله نارینه پریشان دي الله یتیمانان وشلو یا الله کونډې وشولې الله د غازیانو الله د مؤمنانو الله د ماشومانو یا الله د زنانو د غوښو پټي معلوم نشو الله یا رحمان یا کریم دا ستا امتحان دی الله ستا امتحان دی الله په امتحان چې الله منګه الله ته زموږ صبر نصیب کا یا الله دا امتحان زموږ نه چوت کا الله د امن فضا را باندې راوله الله د امن فضا قایمه کا الله د ملک امن راوله الله خصوصا په باندې ورته امن راوله الله اسلامي نظام راوله الله اسلامي خلافت راوله الله د حکمرانان صالحاته الله د عمل صالحاته الله د جرنیلان نیکان کا الله د کرنیلان نیکان کا الله د کشرت نیکان کا الله د وزیر زمان نیکان کا دایمه نیکان نیکان کا الله د خانان ملکان نیکان کا الله سرمایدار نیکان کا الله علماء نیکان کا الله نیانم نیکان کا الله فردم الله نیک کا الله معافم کا الله معافم کا الله تا ته فریاد کو پیغمبر موسی ربا هغه د بچکره د فرعون په کور کې ساتله الله محمد رسول الله دی د سله تور د لاندې ساتله دی الله صحابه الله انبیاء په ور کې بچکري ابراهيم عليه السلام حفاظت په ور کې کړي الله قربیا زمونږ باور دی الله زمونږ ایمان دی الله زمونږ توحید عقیده لربا زمونږ د رسالت عقیده لا زمونږ د قران عقیده لا زمونږ د توحید عقیده لا زمونږ د باس بعد الموت عقیده لا
الله تا ته پیشي ده، الله تا ته مخکېوالی دی، الله ستا څه حساب کتاب دی، ستا مخې درتلل دي. الله معاف هم کا، الله معاف هم کا، الله دا فضا د امن کا، الله چې څومره مړي شوي دي الله قبرونه منور کا، الله چې څومره ژوندي دي الله عمرونو کې برکتونه واچوه، د علماو حافظ شه، الله د طلباو حافظ شه، الله د بوډاګانو حافظ شه، الله د ځوانانو حافظ شه، الله د ماشومانو حافظ شه، الله د تورسرو حافظ شه، الله د دې ملک حافظ شه، الله د مدرسو حفاظت وکا، الله د جماعتونو وکا، الله د مرکزونو وکا، الله د مجاهدینو وکا، الله د داعیانو وکا، الله د غازیانو وکا. یا الله دې مجلس له چې څومره زنانه راغلي الله څومره نارینه راغلي دي الله بل مقصد یې نشته، تجارت نه نه دي راغلي، کار کروندې نه نه دي الله زمونږ نه څه تمه نشته، زمونږ ته تمه نشته، الله ستا د رضا دپاره، الله ستا د کتاب د اورېدو دپاره، د محمد رسول الله د حدیثو د اورېدو دپاره ربه راغلي دي. د زړه حاجتونه الله پوره کا، یا الله د زړه حاجتونه ولا پوره کا. الله چې څومره بیماران دي الله شفای کامله عاجله مستمره نصیب کا. الله ډېرو ملګرو د دعاګانو درخواست کړی، د چا میندې بیمارې دي، د چا خویندې بیمارې دي، د چا بیبیانې دي، د چا زامن دي، الله د چا ګاونډیان دي، الله د چا خپلوان دي، الله د ټولو شفا نصیبه کا. الله کو چا د دوا ویلي، الله کو چا د دوا نه دی ویلي، الله چې څه مراد دی الله د خپلو خزانو نه ولا پوره کا. الله دا کم طالبات دي الله د دې حافظ شه، الله موږ ته تسپارو، یا الله موږ ته تسپارو، الله لا طلبام ته تسپارو، الله د الله د دې دین خادمان کا. الله د وخت د دې زنانونه رابعه بصریه الله جوړ کا. یا الله یا عائشہ بھائی په نقش قدم روانه کا، د فاطمه الزهرا په قدم روانه کا، د ام حبیبه په قدم روانه کا، الله د خدیجه په قدم روانه کا. یا الله دا طلبه د ابي هريره په قدم روان کا، د عبد الله و عمر په قدم روان کا، د صحابه په نقش قدم روان کا. الله الله د امام بخاری په قدم روان کا. الله د ملک مفسرین وګرځوا، محدثین وګرځوا، رهنمای وګرځوا، الله الله مجاهدین وګرځوا، داعیان وګرځوا. الله نه ناراضي شه، داسې راضي شه بیا ناراضه مه شه. یا الله چې څومره قرضدارې دي د خپلو خزانو نه الله قرضونه پوره کا. الله الله چې څومره حاجت روا دي حاجتونه یې پوره کا. الله چې څومره ملګري راغلي دي زمونږ سې مینه ده، د طلباو سې مینه ده، زمونږ حوصله افزایي وکړله په هر قدم ولا الله الله اجر عظیم ورکا، جنت الفردوس ولا واجب کا. الله د جهنم نه دومره لرې کا لکه څومره لرې والی چې د مشرق او د مغرب دی. یا رحمان یا کریمه عملنامې په خلاص راکا. الله د صحابه په صف کې را پاڅوه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت هم نصیب کا. یا الله په موږ د خیر باران وکا، الله د خیر او د رحمت باران باندې وکا. الله زمونږ د ګناهونو د وجې نه، الله زمونږ د غلطو اخلاقو د وجې نه، د غلطو عملونو د وجې نه، د غلطو کارونو د وجې نه، د غلطو خبرو د وجې نه الله په موږ باندې باران بند دی. الله ته ناراضې، یا الله ته خفې، یا الله ته خوشحاله شه، الله ته خوشحاله شه. یا الله د خیر او د رحمت باران په موږ وکا، د قدر ضرورت باران الله وکا، د قدر د حاجت الله باران وکا. الله چې د مدرسې سره کم خلک تعاون کوي الله ته معلوم دي، ما ته نه دي معلومه. الله دنیا او آخرت ښایسته کا، الله جنت الفردوس نصیب کا، اولاد کې عالمان پیدا کا، الله دیندار او صلاحات پیدا کا، خوشحالي نصیب کا. الله دا کم مهنت چې منګه کوو زمونږ د استادان یې کوي، منګه کم مهنت کوو د قرآن د حدیثو، الله د دې ټولو اورېدونکو په کې برخه مکمل وکړه. الله زمونږ سره بر ثواب کې شریک کا، یا الله بر عمل کې راسه شریک کا. الله د دې لپاره صدقه جاریه کا، زمونږ لپاره صدقه جاریه کا. څومره خلک چې راغلي په خیر او عافیت الله کورونو ته واپس کا. الله د هر قسم خدمانونو نه وساته، الله خوشحالیانې نصیب کا. او موږ بار بار الله د
عظیم کار ته او الله دې مدرسې ته د داسې پروګرامونو دپاره الله او د خوشحالۍ دپاره بار بار راجمع کا الله بار بار هم راجمع کا استقامت هم په دین نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. الله جیلر نه ير شوی یا الله د ټول در اخلاص د بندوبست وکا یا الله کو مجرم دی کو غیر مجرم دی یا الله د ټول د خپل در نه حفاظت وکا ټول خپل کورونو ته او یا الله مند او خويند ته او خپل اقارب ته الله روغ رحمت واپس کا موږ د بیمارینو نه او د تور ګیټونو نه الله موږ ټول محفوظ وساته او د تهمتونو د برنامهونو الله وساته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کمی زنانوي په پرده کې په قلاره باندې تادیبه نه کوئ 15 منټه دې ډېر تېر شي او په قلاره وځئ او منځونه دغلته کورونو کې هم ځئ او دلته مدرسه کې چا اودس نه یم 3 منټه وقفه ده 3 منټه نه پس په جمع ودرېږي چې منځونه وکړو ټولو ته به اجازه دی او سندونو به بیا چې دو کسان دلته وي مسؤلیت ولی شي په ټیم د سیو ګروس سب سے راځي.